لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس. دین مخ کی آیاتونو کی تیر شو چې طعما یا بشیر دها خاندان والا به د شپې راغون شو، دا مشورې به کولی چې دا طعما به د الزام نه څنګه بچ کیږي. غلا خود کړی دا خودی به څنګه د الزام نه بچ کیږي، د غلا د الزام نه به څنګه بچ کیږي، او د غلا د الزام به پچا باندې لګو او څوک به د غلا کې راګیرو. دا مشورې به طعما خاندان والا کولی چې زمون دا کم کس چې د طعما چې د غلا د الزام نه بچ شي او مونږ د بدنامۍ نه بچ شو، د دې وجه نه باغي مشورې کولی چې بل چا باندې الزام ولګو. نو الله رب العزت او فرمایل چې دغه جرګې او دغه مشورو کې هیڅ خیر نشته دی، بلکې خیر د پاره چې کومې مشورې دي نو هغه د صدقې د پاره مشوره کول، د نیکۍ د پاره مشوره کول، دغه رنګ د دوو مسلمانانو په منځ کې د صلح د پاره مشوره کول. دې مشوره کې خیر شته دی، او دا دې چې کومې مشورې کوي نو دې کې هیڅ قسم خیر دا نشته دی. نو فرمایي الله پاک چې لا خیر فی کثیر، لا خیر اس خیر نشته دی فی کثیر من نجواهم د هغوی په ډیرو پټو مشورو کې، یعنی د دې په ډیرې پټې مشورې چې ډیرې مشورې کې په دې کې هیڅ قسمه خیر نشته دی، الا مگر خیر په کومو مشورو کې شته دی؟ من هغه څوک امره چې حکم وکړي بصدقة په صدقې سره، حکم وکړي د صدقې حکم وکړي نو په دې کې خیر شته دی. او معروف یا د نیکۍ حکم چاته وکړي نو په دې کې خیر شته دی، یا د نیکۍ دپاره مشورې وکړي نو په دې کې خیر شته دی. او اصلاح بین الناس یا صلح وکړي په مابین د خلکو کې نو په دې کې چې کوم دی خیر شته دی. نو په صدقه کې صدقې دپاره چې مشوره کیږي نو دې کې خیر دی، دې کې د دغه غریب جسمانی خیر دی. صدقه چې چاله ورکړي نو ډوډۍ موډۍ پې خوري نو دې کې جسمانی خیر دی. او معروف یا د نیکۍ دپاره مشوره وشي، تبلیغ دپاره چې دا کسان مونځ نه راځي د دې دپاره به څه کېږي نو په دې مشوره کې خیر دی. نو په نیکۍ کې روحاني خیر دی د دغې بنده. یو سړی مونځ نه کوي ته د مونځ دعوت ورکړو، مونځ یې شروع کړو نو دغې کس ته تا روحاني پیدا ورسوله، چاله د صدقه ورکړله ده ته تا جسماني پیدا ورسوله. او اصلاح بین الناس یا صلح وکړي په مابین د خلکو کې نو تا د دوو مسلمانانو په منځ کې صلح وکړله نو تا هغه دواړه مسلمانان د ضرر نه بچ کړل، جلب منفعت ورته ویلی شي. تا دغه دواړه مسلمانان د نقصان نه او د تاوان نه او د ضرر نه دې بچ کړل. نو په دې قسمه مشورو کې خیر دی. چاله صدقه ورکړې د هغې لپاره دې مشوره وکړله، چاله صدقه ورکړله نو دې کې خیر دی. چاله ته د نیکۍ دعوت ورکړو د هغې لپاره دې مشوره وکړله نو په دغه مشوره کې خیر دی. او کو د دوو مسلمانانو په منځ کې د صلح وکړله، صلح دې وکړله نو په دې کې د هغې خیر دی، په دغې مشورو کې خیر دی. د دې نه علاوه دا نور چې مشورې کېږي نو الله وی دې کې هېڅ قسمه خیر نشته. مسلمانانو په منځ کې صلح کول دا ډېر لوی عبادت دی او په دې باندې الله پاک جل جلاله ډېر زیات خوشحالي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې زه تاسو داسې چیز ونه ښیم چې هغه د صدقې نه او د مونځ نه او د روژې د ټولو نه بهتر وي. صحابو عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وښایه راته که نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې تاسو د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه وکئ، تاسو د دوو مسلمانانو په منځ کې کوم خفګان راغلی دا خفګان تاسو ختم کو نو دا د صدقې ورکولو نه، د مونځ کولو نه او د حج کولو نه د دې نه دا ډېر اجر او ثواب لري. د دې نه په دې کې ډېر اجر او ثواب دی ځکه دا د دوه مسلمانان روغ کړل نو په صلح کې ډېر زیات خیر دی. خو نن سبا خو هغه روغ هم د پیسو دي او د خپل لالچ دی چې د دې مشرانو پکې لالچ نه دي روغه نه کي الا ماشاءالله چې دا ډېر کم کسان به داسې وي چې هغې خالص مخلص د الله رب العزت ته رضا دپاره روغه کړي. مفتي صاحب خبره کوله مونږ یو روغې له تلي وي چې کله مونږ هغه روغې له لړو نو یو کس ته ما خبره وکړله وي کس وایي چې بس ما ټول واک اختیار تاله درکړل، بس زه پرې چې تا څنګه فیصله وکړله بس ټیک ته زه پرې راضي یم. وي زه راپاڅېدم وي دې هغه مشرانو هغه کور ته ولېږه چې چا مې وینا وکړه او ما ته وایي چې دا روغه 2000 ولیکئ. دې کې خو ډېرې خبرې دي منځ کې. نو څه خبرې دي؟
ټال مټولې کوي چې دې دا روغه ونشي او که روغه کېږي نو دې پکې بیا پیسې اخلي نو داسې روغې دي حالان کې قرآن کې الله فرمایي چې تاسو د روغې دپاره راوچت شوئ او تاسو د روغې دپاره پاسېدئ نو الله پاک جل جلاله به دې کې خیر او برکت اچي او دغه مسلمانانو په اپس کې رونه کېږي دي به روغېږي نو مونږ خو روغ نه هم داسې څیز جوړ کړی دی چې د یو طرف نه هم پیسې واخلو د بل طرف نه هم پیسې واخلو او چې پیسې پکې نو هغه روغه بیا نه کېږي د ظالم او د مظلوم د هغې فرق پکې مونږ روغ کړی دی دا ټول کارونه به د خیر الله کې جوړېږي چې دا خالص ته الله د رضامندۍ د لټولو دپاره خالص ته الله دپاره کو صدقه ورکوې نو چې خالص ته الله دپاره کو چاته د نیکۍ دعوت ورکوې نو چې خالص ته الله دپاره او کو چاله روغه کوي نو چې دا هم خالص ته الله دپاره نو دا خبرې دا به الله کې چې کوم دی د خیر جوړېږي او دا به الله کې ستا دپاره د نجات سبب او ذریعه جوړېږي تر څو پورې چې دا کارونه د الله د رضا دپاره وي دا والله شرط دی ذلک ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله ولا شرط دی چې دا ټول کارونه خالص ته الله د رضا دپاره نو الله کې به دا د خیر جوړېږي ورنه دا د خیر نه جوړېږي اخلاص په هر یو کار کې شرط چې اخلاص پکې نه دغه کار دی قابل قبول نه دی دا الله نه قبلي ومن يفعل او څوک چې وکړي ذلک دا کارونه دا کوم چې مخکې د تیر شو صدقه ده نیکۍ دعوت ورکول دي یا د دې دپاره مشورې کول دي او اصلاح په مابین د خلکو کې د صلح کول دي په مابین د خلکو کې دا ټول کارونه چې دا چې څوک وکړي خو څنګه وکړي ابتغاء مرضات الله د الله د رضامندۍ د لټولو دپاره فسوف نؤتیه نو زر ده چې موږ به ورکو هغه ته اجرا عظیما اجر عظیم لوی اجر الله یې موږ ورته ورکو چې دا کارونه د الله د رضامندۍ دپاره وکړي نو الله یې موږ به دې له ډېر لوی اجر ورکو